یو ډله شته دی د منکرین حدیث چې هغوی د دې د مشروعیت نه انکار کوي. اوس هم سهار ما د فیسبوک کلاو زموږ ستاسو دې په مخوا د منیر شاکر منکر حدیث کومه ډله یو بل په کول والا دغه بزي باندې کېنولی دی. نو د دې خبیثانو ژوند او زندګي همدا ده، قرباني په قرآن کې نشته دی. او چې کوم استهزایي انداز هلکه دا خو شاعر الله کې داخل دي او پوره په چیلنج سره وایي د خپل ممبر نه په میډیا باندې چیلنج ورکوي چې ما ته څوک د قربانۍ ذکر په قرآن مجید کې او بیا هغه بدبخته حدیث به هغوی مني نه. هغوی کوشش کوي چې قرآن مجید کې کوم څیز نشته دی دا د هغوی په نسبت باندې بېدیني ده، دا دین نه ګڼي. وایي زما چیلنج دی دا قرباني دې ما ته څوک قرآن کې وایي. بیا پکې دې یو قسم جوړه کړې ده چې ابراهیم علیه السلام خوب وکتو دا چلی وکړو هلکه دا خو قرآن مجید کې ذکر دي. ته ټوغې کې به دې پسې قرآن خو ووایه که نه دا ستا په کول چې بسر دی دا خو هم په قرآن کې نشته دی. دا ته چې په کوم ممبر باندې ناست دی بیان کې دا خو هم په دا قرآن مجید کې نشته دی. دا ته چې کوم اختر مناوهي دا خو هم په دا قرآن مجید کې نشته دی. دا ته چې کوم بدبخته خبیثه ته چې کوم د جمعې مونځ بړاوهې دا هم په دا قرآن مجید کې نشته دی. په دغه انداز سره ته چې دا کوم پنځه ټیمه مونځ کې د خلکو ته دوکه ورکې دا هم په دا قرآن مجید کې نشته. دا کوم اذان چې ته به وکې دا هم په دا قرآن مجید کې نشته. دا ټول احادیثو کې ذکر دي لیکن حقیقت چې ورته ناست دی هغه د هغه نه زیات خري دي. یو خر پکې دغسې نشته دی چې بسې ورباسېږي چې د دې قرآن په نوم کمبخته ته مونږ ته دوکه راکړې دی. قرآن کې خو دا ټول هر څه شته دی خو ته پې نه پوهېږې د خپل جهالت اظهار کړي. په قرآن مجید اتو ځایونو کې الله د دې ذکر کوي. یو ځای الله رب ذوالجلال فرمایي زه صرف درې څلور مقامات ستاسو په مخې ته راوړم. په ممبر چیلنج ورکړی دی چې څوک دې ما ته قرآن کې وښایي. نو د هغه ممبر چیلنج د دې ممبر نه هغه ته میلاو شو خو صرف دومره ورته ووایه چې د خپل جهالت نه توبه وباسه. راشه کښېنه تر کله پورې به ته عوامو ته تاسو دروغ وایي. یو بل اعتراض دا خلک وکړي وایي یاره که د دې قربانۍ د څاروي په ځای د پیسې ورکړي ښه نه ده د یو غریب به پیسه کار وشي که نه. دا د منیریان منکرین حدیث د ردي او د سوچ ذهنونو خبرې دي. بچی تیر به هغه باندې د شریعت استهزا وکړله ټوغې وکړله قرباني او غوښې وایي دا فضول کار دی. نعوذ بالله قرآن حدیث ته فضول د الله حکم د رسول الله حکم ته فضول وویله لیکن محاسبه ونه شوله. حکومت ته پکار و چې راوینیسي دا خو ته د شریعت توهین کې د اسلام توهین کې خبیثه او دا په خپله باندې بیا پوره ګډې په دوو کې سره ایثار کړی چکر ته لاړ شي په سیخانو کې پخې خورې دې ځای کې تا ته غریب نه وي در یاد. وروڼو زه تاسو ته وایم دا ورځې را روانې دي که نه اوس به قرباني راځي. دوی وایي صدقه ورکړه. په دې قربانو سره څومره خلک په کار شي منډیانې ولګي په زرګونو نه په لکونو خلک په کار شي د هغوی د کور چولې ولې شي بداباد. زمیندار پکې په کار شي غریبان پکې په کار شي او قربانۍ چې بیا وشي څومره خلک به په کال کې به غوښه نه نصیب کېږي. په دې ورځو کې هغوی هم غوښه وخوري. دې وجې نه شریعت وایي کور مه ذخیره کوه ټول دې غریبانو له ورکه مستحب ده دي. سرمنې بل فقیر ته لاړ شي قصابي هم پکې په کار شي. څومره خلکو ته کار میلاو شي د دې خو ته تصور هم نشئ کولی. ته به څه کال هغه د قربانۍ پیسې راوالې ور به یې کې بل کال له به یې نیمې کې بس ما پرېږده دا ټول بازارونه به ودرېتا. دویم نمبر دا ده ګورئ قرباني حکم قرآن نه ثابت دی حدیثونه ثابت دی اجماع د امت نه ثابت دی. دې وجې نه ما او تا د یو پلید سړي د یو احادیثو د منکر د دین د ګستاخ په رای سره د الله رسول حکم نشو پرېښودلی. دریم نمبر دا ده تاسو ګورئ قرباني کې اصل فلسفه سره خپل جان د الله په لاره کې پیش کول په صدقه کې مال پیش کول دي. په قربانۍ کې تصور زموږ ستاسو صحیح خپل جان د الله په دربار کې پیش کول جذبه دا وي. نن د قربانۍ څاروي باندې چاړه راکاږم سبا ته که د الله حکم راغی د کفر په خلاف باندې به خپل سپری پیش کوم. نن د څاروي دغه وینه تویوم چاړه پکې سره کوم سبا ته که د الله حکم راغی د اسلام د غلبې دپاره د اسلام د اوچتوالي دپاره د کافر په وینو کې به دغسې د خپل لاسونه سره کوم په د خپلو وینو کې به دغسې لاسونه سره کوم. نن د څاروي قرباني ورکوم. دا د څاروي قرباني نه ده دا په اصل کې د بچي قرباني ده. د ابراهیم علیه السلام هغه یادګار دی. روح بدل دی په صدقې سره هغه روح نه حاصلېږي د سره. او دریم نمبر